मोबाइल वो कसान वाला बाइक बांधे गन पॉइंट बांधे माना मोबाइल वापस तो वारदातें करने वाले ख़तरनाक गैंग्स के तकरीबन हमने 11 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। غله راغله تمانچې پکې اوس د دکان مخې ده او بس موټرسایکل یې ترې واغشو بیا څنګه زه ټکسي نه کوشم ما په جیب باندې لاس و ما موبایل غایب و. छः हफ्तों में कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें हमें कामयाबी मिली और हमारी टीम का इसमें बड़ा रोल है, जिसमें SHOs हैं दोनों थानों के, SHO उमर अफरीदी गुलबहार के और SHO आकिब खान फंदू के और इन्वेस्टिगेशन के इंचार्जेस जो हैं। तो इन कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वारदातें करने वाले ख़तरनाक गैंग्स की तकरीबन हमने 11 मुलजमान गिरफ़्तार किए हैं और ये जो मुलजमान हैं ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहायशी हैं। फिर हमने कुछ रिकवरी भी की है जिसमें तकरीबन 8,09,000 रुपये रकम है, मसरूका तलाई ज़ेवरात हैं, 5 अदद मसरूका मोटरसाइकिल और कीमती मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसके अलावा हमने कार्रवाइयों के दौरान असला भी बरामद किया है जिसमें एक काला कोफ है, 26 अदद पिस्तौल हैं और मुतअद्दिद कारतूस शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानों को तुनको दे टाइम गुलबहार ताना के द इन्वेस्टिगेशन SHO और ऑपरेशन SHO द्वाड़ो सर मौजूद यम दीन पुख्तना को दीन कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कड़ो दी की सरी कवरीज शिव और दी कम किस्म मुलजिमान निवल शिव जी उमर खान کوم د مختلف اقواتکار کې مختلف ریپورټس دلته موږ سره کړیو. سره ریپورټ داسې و د سنیچنګ و، سره ریپورټ داسې و چې د غلا و. نو په دغه لړ کې باقاعده ټایملی ریپورټس FIR اندراج وشلو. دغه کې بیا انویسټیګیشن سټاف او اپریشن سټاف پکې ډېر زیاته خواري وکړه. د خواري په لړ کې مختلف کاروایانې شوي دي، پای کې موږ کیسز ورک آوټ کړي. پای کې څه کیسز داسې دي چې هغه د مغلا دي، څه کیسز داسې چې د کور نه سونا وغیره تلې هغه هم ورک آوټ شلو، څه داسې چې نور نارکاټکس وغیره ګډ ورک دی که نه. نو په مختلف پهلو سره مختلف کاروایانې شوي. پای کې الحمدلله ګلبهار پولیس ښه په کامیابۍ سره ریکوري هم کړې ده. هغه ریکوري چې کوم د منشیاتو په شکل کې ده، اسلحه ده، نارکاټکس دي، داسې ورسره ایمونیشنز دي، نور داسې کیش ریکوریز وغیره دي. په مختلفو ټایم کې د ګلبهار پولیس د ASP گلبهار او SP فقیر آباد ډیویژن په نگرانۍ کې د ګلبهار پولیس موټرسایکل ریکور شوی دی. دیک یو ملزم چې زمانه په ټیکسي کې چا موبایل اغشته دغه سو ملزمان نیول شوی دي او دا ملزمان مخکې نیول شوی دي که پیل سره دا موږ خپل سوال وکړلو. دغه ټیکسي کې چې کله موبایل ته اخیستل شوی دی نو هغې ریپورټ موږ درج کړلو او دغه ریپورټ په لړ کې موږ انویسټیګیشن سټارټ کړلو. نو د دې کیس هم ورک آوټ شو. هغه سره سره دې نه مخکې یو وکیل دی، هغه نه 2,80,000 روپۍ په GT روډ باندې دی تلو او 2,80,000 روپۍ په ټیکسي کې ویستل شوي. هغه 2,80,000 روپۍ هم ریکور شلو. دوه ملزمان ورسره ونیول شو. هغه ګاډی چې کوم واردات په وخت استعمالېدو نو هغه ګاډی هم ریکور شو. دغه کس موبایل چا چې ریپورټ کړی موبایل هم ریکور شو. 2,80,000 د های کورټ یو ایډوکیټ و هغه هم ریکور شو. دا چې کوم شراب تاسو ریکور کړی دي دا مو د چا نه ریکور کړی دي او د څومره وخت نه دی خپل تفتیش کې سوي څونه وخت نه دا شراب سپلای کوي او دا کم ځایونو ته سپلای کوي، څه طریقه کار یې صحیح دا د ګلبهار او د پېښور په مختلفو حدودو کې دوی به شراب سپلای کول. دا د پرونی کاروایي ده، په مختلفو ټایمونو کې دا کاروایي وکړله چې پای کې موږ تقریبا 40-41 شراب بوتل یو دغه شوي. هغې نه مخکې سره ځای مخکې موږ کاروایي کړې وه نو هغې کې 40 بوتل شراب موږ ریکور کړي. ټوټل تقریبا 80-85 بوتل شراب دا ریکور شوي دي او دا د ګلبهار او داسې نورو د ښار په حدودو کې به دوی انکال دا به سپلای کوله. څنګه انکال فون به ورته وشلو او هغې به ورته بیا سپلای کړو. آرډر به یې ولا ورکړو چې یاره یو بوتل لګي 2 بوتل لګي نو بیا به هغې متعلقه ځای له رسول اصل د دې کې د نیولو کې بیا پولیس ته مشکلات نه وي چې دا په کال باندې خلک یو ځای نه پولیس له خو انتهایی مشکلات دي ځکه چې کال باندې کېږي بیا په کال باندې دوی وردي خو پولیس چونکې هغه انفارمرز او سورسز دومره دي چې الحمدلله دوی چې څومره احتیاط وغیره کوي په هغې نه زیات سپیډي کار مونږ کوو او د دوی چې کم جال دی او کم دغې دي منشیات یا شراب وغیره په ښار کې دغه کوي نو هغې مونږ ټایملی د هغې ملزم هم اریسټ کوو، ریکوري هم په ټایم کوو ورسره. عثمان رضا نه په ګلبهار کې رهزنانو موبایل اغشته او د دنه اورو چې څنګه ته اغشته او بیا څه په د تیر شو او دا موبایل ریکور څنګه شو. जी मां सर दासे de माना मोबाइल वो कसान वाला बाइक बांधे गन पॉइंट बांधे माना मोबाइल वापस तो जमुंग इलाके सर नज़दे
او بیا ما تاڼه کې د ګلبهار تاڼه کې رپورټ وکړو نو د دوی ما سره ډېر لکه ریسپانس هم خو او مغه ټایم یې زما رپورټ هم دغه کو او بیا دوی کم دی نو ټریس کولو ټایم ټو ټایم زم راتلم نو ما سره دوی لکه پوره کوآپریشن کړی تا کول چرته روان وي او څنګه د نماغشتو هغه موقع باندې چې څه شوي دي اراته بیان کړه. زه روان وم یو ملګري راته کال وکړو نو هغه راته چې لږ ارجنټ کې راشه روډ باندې راته یې ولاړو نو زه کور نه ووتم په منډه باندې نو چې مې کته هغه لاره کې بس کسان راغله او ګن پوینټ باندې چې کم دی نو ما د هغې موبایل سنیچ کړو. هغه ټیم کې تاسو مزاحمت ورسره وکړو یا څه خبرې بول چال دې ورسره وشو؟ څه کولو نو ځکه چې کسان داسې وو چې ګن ورسره وو نو موږ ځان نه خو موبایل ښه نه دی که نه چې بیا فورن چې څنګه هغې ګن پوینټ باندې موبایل واخیستو زه رالم دلته تاڼې ته او تاڼه کې چې کم دی بیا دوی خپل ورپسې ټایم ټو ټایم فالو اپ هم کولو ایون دو ماته کال سوچ دې کړی و چې دا موبایل به پیدا شي؟ نه سوچ کې مې هسې نه بسم الله الرحمن الرحیم زمانم شاکر الله دی او د سواد سره تعلق ساتم. واجکه ماډه کې زه یو ټکسي ته ورختم هغه کې یو ډرایور نه علاوه 2 سوارلۍ نورې وي. زه ټکسي کې چې څنګه هغو سره کېناستم لږ سفر نه پس هغو زه کوز کړم چې یاره موږ مخکې نه ځو دغه دی لکه پټرول او دغه مسله د سی ان جي نشته او دا بانه یې راته وکړه که نه زه د هغو نه کوز شوم. زه بیا ټي ته دغه شوم خو چې څنګه زه د ټکسي نه کوز شوم ما په جیب باندې لاس و او ما موبایل غایب و ما بیا دلته رپورټ وکړو او د کې پی کې د پولیس او ګلبهار تاڼې د پولیس د په مدد سره زما موبایل چې دی ما ته نن میلاو شو. ته بیا څومره وخت پس پوه شوې چې دا موبایل یې تا نه وباسلی؟ بس هغه څنګه چې زه ګاډي نه کوز شوم په ټایم باندې زه پوه شوم ما جیب باندې لاس و ما موبایل کې ټایم کتو بس چې څنګه بیا دی نه و دی تلي بیا غوتلی و ما ډېر دغه پسې وکړو زه پسې لاړم هم خو ګاډی ما بیا واپس پیدا اوس چې کله دوی ونیول نو تا کسان ولیدل؟ نه ما بیا نه دی لیدلی. زه روان وم هغه ته روان وم چې کې ماډې ته روان وم لاهور ته روان وم په هغه ورځ باندې اجتماع ته روان وم نو هغه زه راتلم د موبایل رانه وباسلو نو بیا ما اورېدلې بیا ټي والې هغه سره ما ډېر هغه وکړله خو شی پیدا نه شو. بیا دلته راغلم نو دلته ما اف آی آر کړ په پولیس والې سره نو نه سوچ دې کړی و چې دا موبایل به پیدا شي که نه سوچ دې کړی؟ دا سوچ بیخي ما نه ایله لنډه وم چې څنګه پیدا شو؟ نو دا پیسې د څه پیسې وي چې ستاسو اوس نن سبا خو چې چا نه ورک شي بیا هم پیدا کېږي ستا څنګه پیدا شو؟ بس دا په حلالې پیسې ذکر ته پیدا شو زه خو نه تا ته پته نه شي چې ستا پیسې حلالې وي که نه؟ او جی حلالې ته څه کار پیسې کوې؟ زه سټوډنټ یم سفر کوم پېښور یونیورسټۍ. ها تا سوچ نه و کړی چې موبایل به پیدا شي؟ ما سوچ نه و ما چې بس لاړلو غیب شو. ها کې ګوتې ووالې او موبایل نه و نو څه سخته بده خو تېره شوې څه خامخا ووایه که نه ډېره سخته تېره شوه. موبایل رانه ورک شو ما جیبونه ولټولو چې بیا ټي نه راووتم نو جیبونه مې چې وکتلو موبایل نه و سخت زیات ګنګس شوم چې دا اوس زه څه وکړم. او موبایل پسې خفه وې که هغه موبایل کې چې کومه ډیټا وه هغې پسې؟ موبایل پسې خفه وم خو ډیټا ورکړې لکه ډېره ضروري وه. څه ضروري ډیټا خو وه؟ پکچر یې ورکړې زړه ډیټا وه فل ورکړې ما والا زما بچپن سر جي داسې کار و چې دا زما زوی را روان و بس دې غله رالل تمانچې پکې اوس د دوکان مخې ده او بس موټر سایکل یې ترې واغشو بیا موږ رالو ګلبهار تاڼه کې مې اطلاع وکړه چې داسې بیا دې موږ سره ښه تاون وکړه منډې وواله کسان هم ګیر کړل موټر سایکل یې هم ترې واغشتو دغه پیسې مې خو لاړې بس هغه دغه شوه بس دا بس موټر سایکل یې ترې واغشت موږ یې دا هم ډېر دا واقع څنګه شی دا وه؟ واقعه خلک څه باندې رالل؟ بس خلک رالل بس ډزو شو بس خلک ډز یې وکړي بس دغه ټایم کې خلکو را منډه کې بس دیو تختې بس دغه شو دې حساب کې موټر سایکل یې بوت موټر سایکل یې بوتلو بیا پولیس ته دغه کو